په کوم صورتونو کې سجده سهو واجبېږي، یعنی سجده سهو به کله کوي. نو دا صورتونه ذهن کې یاد ساتئ. نمبر 1 کله چې سوره فاتحه هیر شي نو سجده سهو به کوي. نمبر 2 کله چې د یو منځ کوونکي نه په وترو کې دعای قنوت هیر شي، چونکې په وترو کې دعای قنوت ویل واجب دي. نو چې کله دعای قنوت هیر شي نو دا منځ کوونکی به سجده سهو کوي. نمبر 3 کله چې یو منځ کوونکي نه د تشهد ناسته هیر شي، یعنی د 3 رکعاتو منځ یا د 4 رکعاتو منځ، نو په دې 3 رکعاتو مانځ کې اولنۍ قاعده، 4 رکعاتو مانځ کې اولنۍ قاعده دا واجب ده. نو چې کله دا اولنۍ قاعده پاتې شوله نو دی به سجده سهو کوي. نمبر 4 کله چې د یو منځ کوونکي نه د اختر هغه زاید تکبیرونه هیر شي نو دی به سجده سهو کوي. نمبر 5 کله چې یو امام جهري منځ وي او د قرات پټوي یا سري منځ وي یعنی پټ منځ وي او د قرات چې کوم دی هغه ښکاره وي نو دا امام به سجده سهو کوي. نمبر 6 کله چې یو منځ کوونکي یو فرض 2 پیرې وکړي، رکوع 2 پیرې وکړله او یا چې کوم دی 3 سجدې وکړلې نو دی به دا منځ کوونکی به سجده سهو کوي. نمبر 7 کله چې د یو واجب حالات بدل شي، یعنی سوره فاتحه نه مخکې سورت وي، سوره فاتحه رستو کړله سورت مخکې وي، چونکې ترتیب واجب دی. نو سوره فاتحه نه مخکې سورت وي نو دی دا منځ کوونکی به سجده سهو کوي. یا داسې وشوله چې د 4 رکعاتو منځ او دا اخري قاعده کړې ده، خو اخري قاعده نه وروستو بیا د تشهد نه وروستو پاڅېدو 5 رکعات ته، نو چې دی څنګه پاڅېدو دته یاد شو نو کینې دي او سجده سهو دې وکړي بیا. او کنه د دا 5 رکعات سره چې کوم دی نو شامل کو اخرنۍ قاعده یې کړې ده 5 رکعات ته پاڅېدو 5 رکعات شامل کو نو بیا دې دا بل رکعات سره وکړي نو 4 رکعات به فرض شي، 2 رکعات به نفل شي او اخر کې چې کوم دی سجده سهو وکړي.